مانع شرعی نوی. ذکر بالجهر یو درست او جائز عمل دی، خو چې کله مانع شرعی نوی، چې کله مانع شرعی موجود نوی او که مانع شرعی موجود وی نو بیا بهتر دادا افضل دادا چې د ذکر بالجهر په ځای باندې ذکر خفی وشي او په مزه باندې د الله جل جلاله ذکر وشي. مانع شرعی دادی یو کس په منځ ولاړ دی او ته دومره تیز باندې ذکر کې چې داغه په منځ کې خلل واقع شي، نو دغه وخت کې بیا ذکر بالجهر نه دی پکار بلکې ذکر خفی پکار دی. مانع شرعی او دام دی چې یو کس خوب کوي، آرام کوي او ته دومره په تیز باندې د الله جل جلاله ذکر کې چې داغه په خوب کې په آرام کې خلل واقع شي، نو دام د هغه موانع شرعیونه یو مانع شرعی دام دی. داسې وخت کې بیا ذکر خفی پکار دی. موانع شرعیونه یو دام دی چې یو کس بیمار دی او ته داغه په وړاندې داغه په خواته په زور باندې په تیز आवाज باندې د الله جل جلاله ذکر کې، نو دام د موانع شرعیون یو دا هم مانع شرعی دی. د بیمار په خواته، د مریض په خواته، د ناجوړه انسان خواته به ذکر بالجهر نه کې بلکې په مزه او ذکر خفی به کې. یو کس د الله جل جلاله د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، نو عند التلاوت بم ذکر بالجهر نه کې بلکې ذکر خفی به کې. دا موانع شرعیه دي چې څنګه د ذکر د پاره دا موانع دي، دغه رنګه د تلاوت د پاره دي. یو کس په منځ ولاړ دی نو ته په دونه په زور आवाज باندې به تلاوت نه کوي چې دغه په منځ کې خلل واقع شي. یو کس خوب کوي، آرام کوي، نو دونه تیز تلاوت بنه کوي چې دغه په خوب کې خلل واقع شي. یو کس بیمار دی نو دونه تیز आवाज سره به دی ردی، ځکه هغه په خپل تکلیف دی نو تلاوت به په مزه باندې کوي، رو باندې به تلاوت کوي. او د ذکر بالجهر باره کې روایت ډیر دی، خداغه من جمله د هغه روایاتونه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو دومره په کثرت سره ذکر کوئ چې دا خلق درته مجنون وایي. او دا روایت تفسیر ابن کثیر کی دریم جلد کی صفحہ نمبر 544 باندې حافظ ابن کثیر سے بم را نقل کړي. په باب د ذکر کی مستدرک حاکم هم را نقل کړي دي په صحیح سند سره. امام بیهقی هم را نقل کړي دي. المقاصد الحسنہ کی علامہ سخاوی را نقل کړي دي. در منصور کی علامہ سیوطی علیہ رحمت را نقل کړي دي. ګڼ شمیر کتابونو دا روایت را نقل کړي دي. دا روایت ګڼ شمیر کتابونو را نقل کړي دي. مستدرک حاکم هم را نقل کړي دي او دغه رنګ امام بیهقی را نقل کړي دي. دغه رنګ علامہ سخاوی المقاصد الحسنہ کی را نقل، در منصور کی امام سیوطی علیہ رحمت را نقل کړي دي. جامع الصغیر کی د سعید ابن منصور نا هم دا روایت نقل دی. او دا چې دی فضائل اعمال صاحب هم را نقل کړي دي. دا روایت چې دی په فضائل اعمال کې هم شته. په فضائل ذکر کې دویم نمبر فصل دی، باب اول او حدیث نمبر 15. مولانا زکریا سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نا دمدار روایت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کہ رسول اللہ
صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو د الله تعالی ذکر کوئ دومره کثرت سره کوي چې دا خلق درته مجنون وای. نو د دې روایت لاندې لیکلي چې تا ته به مجنون دا خلق کله وای، تا ته به ریاکار دا خلق کله وای، الا به درته وای چې ته په زوره باندې د الله تعالی ذکر کې، یعنی ذکر بالجهر کې، نو خلق بتا تعالی لیونی او مجنون او ریاکار او بیوقوف وای. او کته پرورو باندې ذکر کې نو بیا تا ته خلق لیونی او مجنون او ریاکار او بیوقوف نه وای. نو تا ته به ریاکار او بیوقوف کله وای چې کله په زور باندې د الله تعالی ذکر کې. او د بیا لیکلم په دغه باب اول کې 3 نمبر فصل کې د 16 نمبر حدیث نه وړاندې وای بعض خلق په زور ذکر کولو ته بدعت او ناجایز وای. نو دلی کلی دا خلق چې دی وای د دې خلکو نظر چې دی نو دا ډیر کم دی په حدیثو باندې. د دې د وجه نه دی دا وای چې ذکر بالجهر څه دی ناجایز دی او بدعت دی. وای بدعت نه دی بلکې په دې سلسله کې دا حدیث را نقل کړو په ذکر بالجهر باندې. وای مولانا عبدالحی صاحب یو رساله لیکلی دا صباحة الفکر په دې مسله باندې 50 احادیث په ذکر بالجهر باندې څه کړي را نقل کړي دي. نو ذکر بالجهر دا یو مستحب عمل دی، یو جایز عمل دی، خو چې کله مانع شرعی نه وي. مانع شرعی هم دک دي چې کوم ما ذکر ک چې هغه یو کس په منځ ولاړ دی آرام کوي د دې بیمار دی تلاوت کوي نو په داسې وخت کې ذکر بالجهر بیا نه دی پکار او ذکر خفی پکار دی هغه بیا بهتره دی. او چې کله دا موانع شرعیه نی نو بیا ذکر بالجهر یو مستحب عمل دی. او په دې باب کې ډېر روایات دي. ارواح ثلاثه کې اشرف علی تانوی لیکلي صفحه نمبر 242 باندې او حکایت نمبر 338 کې وای شیخ عبدالقدوس چې د بچ د ماسختنی منځ کو نماز عشاء نه به فارغ شو نو د ذکر بالجهر شروع کو تر سحر پورې به ذکر بالجهر کول. او د غرنګا ارواح ثلاثه کې صفحه نمبر 246 باندې حکایت نمبر 344 وی شیخ عبدالقدوس با د نماز عشاء نه پس د ماسختن د مون نه پس با ذکر بالجهر شروع کو تر د سحر پورې به ذکر بالجهر کولو. او فتاوا شامی جلد اول صفحه نمبر 618 باندې دی وی د علماء اجماع ده د سلف او د خلف په دې باندې اجماع ده علی استحباب ذکر الجماعت فی المساجد. په مساجدو کې ذکر بالجهر په جماعت سره دا یو مستحب عمل دی. خو چې دغه موانع شرعیه نی کم چې ما ذکر ک دغه موانع شرعیه فتاوا شامی کې صاحب ذکر کړی دی. د یو کس آرام کوي یو کس منځ کوي قاری تلاوت کوي نو چې دا موانع شرعیه نی نو بیا ذکر بالجهر څه دی دا یو مستحب عمل دی. او کدا موانع شرعیه ای نو بیا د ذکر بالجهر په ځای باندې ذکر خفیف کار دی.